زما ډیر قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن چې منګ او تاسو دا کما جمع عفیر را جمع یو د دې عرض او عایا موجوده ټول انسانیت ته فتح ده چې منګ د صفه ویس باندې په دې شدت ګرمۍ کې په دې سور تړق باندې ولاړ یو. نو عزتمندو دا دې ټول انسانیت ته فتح ده، یوازې د مسلمان خبره نه کوم بلکې ټول انسانان د دین خبر دي چې د ذل 400 کې دا کم شدت او غم راغلي دي، یقینا چې دا د برداشت نه بار دي. عزتمندو نن زمونږ را جمع کېدل دا د واز او د نصیحت په بنیاد باندې نه دي او نه دلته منګ د تقاریرو په بیس باندې را جمع یو، بلکې منګ دلته د یو مطالبه په بیس باندې را جمع یو چې کم واده وعید منګ سره د خپل انتظامیه د طرف نه شوی او منګ هغوی ته کم 3 ورځې ورکړې وي چې دا 2 ورځې به منګ تاسو سره ناکامي کوو. په 3 ورځو کې به دننه تاسو منګ ته د حضرت شهید شیخ صاحب رحمت الله علیه د هغوی قاتلان برملا هاي او دوی منګ سره په دغه وعده وعید باندې لبیک ویلو چې او 3 ورځې تاسو منګ سره تعاون شامل حال کئی، منگ با مجرمان تاسو تا مخامخ کو. لیکن رونو یاد ساتئی حقوی پا دا غخپل وادو کے دروغ جن او خطل ترنن ساعتا پوری منگ تا دا شیخ صاحب دا شہادت نروست ترنن ساعتا پوری منگ تا لگا شانت یقین دہانی ہم ندرا کڑے چی آو منگ دا دے حد پوری اقدامات کڑی دی. دیر زیادہ دا افسوس خبر دا چې په دې ملک د یو ټیک ټاکر قاتل په 24 غنټو کې دننه معلومې دي چې په دې ملک هدادات پاکستان کې د یو بیکار او بے حسا د دم او د بے خوندا او د بی دین خلکو د بے سوچ خلکو قاتلان په یو غنټه کې معلومې دي. نو د عالم دنیا او د عالم دنیا د ایشیا کې بالخصوص د حضرت شیخ قاتلان ترنن ساعت پورے دا ول گرفتار نشو، دا د دوی په دغه قیادت باندې سوالیه نشان دی چې تاسو قوم ته په امن ورکولو کې ناکام یې. عزتمند مسلمانانو ورونو، منګ ته دی یو غر او بل غر نولی زما د حضرت شیخ د قاتلانو د لیوو ذمہوار زما ریاستی طبقه ده. ریاست بمال قاتلان را کئی تماک کمزے کے سازش شوی ذمہوار تے دا تپوز بت زما کئی کپا کمزے قاتل را گلے دے حملہ شوی دا ذمہوار تے تا د ملک قیادت ترنن سعادہ پورے یو علمائنا شیخ الحدیث زینت المحدثین تا امن یقینی نکڑے شو تب عام شہری دا بکم بنیاد امن ورکے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ظالمو جواب دو، ظالمو جواب دو. شہید تیری ہون سے، شہید تیری ہون سے جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام. رونو منگ دغه ریاستی طبقو توایو چې توی زما ټیکنالوژي په اوسني دور کې تا د هندوستان او د بھارت ټول سیټلایټ سیسټم په یو غنټه کې کنټرول کړی دی. نن ستا د ملک سرحدات ولې محفوظ نه دي؟ نن ستا د محلې، ستا د علاقې او ستا د شهر ګرد و نوا د امن او د سکون په بیس باندې زما د ملک د خزانې نه تنهاګانې علي، آیا دوی ملک او دغه شهر ته امن ولې نشي ورکولی؟ 77 سال د پاکستان د آزادۍ وشو، په 77 سال کې تا امن یقینی نکا. د پاکستان د ریاست د عالم دنیا د ریاستونو دعا همی خبری دی، یو به د قوم معاشیت مستحکم کے بل به قوم او ملت تا امن ورکے. په 77 سال کې تا
معاشیت بیڑا تباہ کړه په 77 سال کې تا د ملک امن تباہ برباد کا په 77 سال کې تا من په جنازو اوچتولو باندې ستړي کړو په 77 سال کې تا من په ډوډۍ پسې په در وګرځولو په 77 سال کې تا زما د نوجوان طبقه نظریات تباہ برباد کړل په 77 سال کې تا د ملک بیړه تباہ کړه او زه اخیرنۍ خبره کوم یاد ساتئ عزتمندو پرون زمونږ وزیر اعلی صاحب سمیت ټول امپیګان ورسره د مشترکو پارټو چې څومره قیادتونه راغلي دي بالخصوص د KPK د ګورنمنټ متعلق خبره کوم ته چې رالی او تا ما ته یقین دهاني راکوله چې زه به د خپل وسه پورې ځم ته د خپل وس وضاحت وکړه که ته په خپل طاقت کې مستحکم نه نو یاد ساته جمعیت علماء اسلام د خپل حق تپوس په هر پلیټ فارم باندې کولی شي یا به بستره ګول کړئ یا به بستره ګول کړئ یا به ماته د حضرت شیخ قاتلان راکړئ یاد ساتئ او بله خبره یاد ساتئ باید چې تا په کم ټیم باندې حضرت شیخ صاحب د شهادت واورېدل پکار دا د بحیثیت د ذمہوار چې تا په KPK کې د 3 ورځو د سوک اعلان کړی وی پکار دا ده چې تا د پاکستان جنډه سرنګو کړی وی پکار دا ده چې تا خپل سیاسي ټول خبرې رستو کړی وی معطل کړی دی وی ته بیا د خلکو په خورو سترګو کې خورې ورچې او په سټیج باندې ودرېږې او بیا تمامي او دولونه غږې او ما قوم ته په سترګو کې نور څه ورچې په دې خبرو به ته عام خلک دوکه کې د جمعیت علماء اسلام کارکن ستا په خبرو هیڅ چرې نشي دوکه کېدی سر عام وایو دو ټوک الفاظ سره وایو ادارو او د ریاست نه مطالبه کوو زمونږ د هیڅ چا سره کار نشته نه زما د بین الاقوامي سطح د هیڅ یو ملک سره کار نشته زما مطالبه د خپل ملک د ریاست نه ده د خپل ملک د قوم او د ملت په پنځلو دی پټه ولګئ بس ډیرو دردېدلو بس موږ ته چې کم تکلیف رسېدلی دی د برداشت نه بار دی زیات ساتئ عزتمندو مسلمانانو وروڼو حضرت شیخ صاحب په خپل شهادت د ټولې دنیا ته د امن پیغام ورکړ زمونږ حضرت شیخ صاحب د ټولې دنیا ته د امن پیغام ورکړ کچر دا ستا د پاټې لیډر وې نن به په 400 چوک کې یوه شیشه باقي پاتې نه وه یو مرکز به باقي نه و چې په هغې کې به د ادارو کمیس پرتوګوتې وې چې په هغې کې به قوم او ملت دغه رنګې د ضلالت سره مخ کړی و لیکن ما د امن مظاهره وکړه ما ته د حضرت شیخ دغه تعلیم پاتې دی د دغه تعلیم پیروکارم خو تر هغه خده پورې چې تر کومې تا ماله د حضرت شیخ قاتلان نوی را کړی او که بالفرض و تقدیر ته ناکام شوې زه به د خپل قیادت د حکم منتظر یم د خپل قیادت چې کومه فیصله راله ابه زموږ فیصله وي وما علینا الا البلاغ